چې داسې مه کوئ چې تاسو متن په متن باندې ریډینګ کوئ، لفظ وای او بس د هغې ترجمه کوئ او مخکې ځئ. داسې مه کوئ. هر کتاب چې وای نو داسې مه کوئ چې بس ټکي په ټکي باندې لکیر کې فقیر والا خبره ده. ځینې ځای تحقیق غواړي. او دویمه خبره ته دا کوم چې تحقیق هم دومره مه کوئ چې عین متن نه تاسو چې کوم دی عاري شئ او د هغې نه بېخبره شئ چې یاره مونږ وې څه او دا رالو کوم ځای ته. بطور تنقید خبره نه کومه، خو چې په دومره پیمانه باندې تاسو حل د مسلې کوئ چې په متن هم پوه شئ او د هغې مالها په هغې پوه شئ. بس چې دومره تاسو په دغه کې عمق ته جوور ورشئ د خپل علمیت د ظاهرولو لپاره. پوه شو که نه؟ یاره زه پوهېږم نو خو چې مخامخ مقابل کې کم وړوکي دی کم طالب دی نو هغه ابه هېڅ زده نه کي، ابه ناپوهه پاتې شي. د دې شروع دومره دي چې د ختمېدو نه دي. نو تاسو هم کوشش کوئ دا چې څومره پورې تحقیق لازمي وي هغه ورسره کوئ. نو والا فمفردن چې دا علامه تبتزاني رحمت الله تعالی علیه به صورت استثناء وي چې والا فمفردن. څه مطلب چې کو جز د لفظ په جز د معنا مقصودی باندې دلالت نه کوي، جز د لفظ په جز د معنا نو بیا مفرد دی. بیا څه شی دی؟ معلومه دا شو چې مرکب د خپلو شرایطو سره په شرایطو مشروط چې جز د لفظ به وي جز د معنا به وي. جز د لفظ به په جز د معنا دلالت هم کوي او جز د لفظ چې په جز د معنا دلالت کوي په مقصودی معنا به دلالت کوي. داسې ده که نه ده؟ په دې کې یو شرط هم مفقود شو نو والا فمفرد، یعنی چې جز د لفظ نو مطیع الله په مرکات کې تاسو ویلي دي چې جز د لفظ نو مبینه، مثال حمزة الاستفهام دی چې جز د لفظ خو جز د معنا نو، لفظ زید شو یا شر التعذیب کې لفظ اسم جلالت الله راغلی، یا چې جز د لفظ او جز د معنا مو خو جز د لفظ په جز د معنا دلالت نه کوو، لکه عبدالله په هند علمیت کې واخلي چې په هند علمیت کې نه اخلي نو عبد خو ځاله معنا لري که نه، اسم جلالت خو ځاله معنا لري که نه، څه شو که نه؟ خو دلته دلالت ولې نه کوي؟ ځکه چې دا تا مجموعه من حیث المجموع علم ګرځولی او چې جز د لفظ او جز د معنا وي خو جز د لفظ په جز د معنا دلالت هم کوي خو په مقصودی نه کوي. څه مطلب؟ ستا کوم غرض او مقصود دی په هغې دلالت نه کوي. لکه حیوان ناطق، اوس حیوان ناطق خو عمومي طور چې کوم دی مونږه د هر بنینو انسان لپاره استعمال وکړه، خو دا هم چې کله په هند عالمیت کې واغستی شي نو جز د لفظ هم شته، جز د معنا هم شته، جز د لفظ په جز د معنا دلالت هم کوي. خو دلته مقصودي څه مطلب؟ ستا غرض دلته دا نه دی، ستا غرض دلته د حیوان ناطق نه انسان نه دی بلکې یو شخص معینه دی، هله دې نوم ایښی نو بیا هم شرط مفقود شو که نه شو؟ اوس د دغې مفرد او مرکب سره چې عبدالله علامه تبتزاني رحمت الله تعالی فرمایي چې هو ان استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فآدات. څه مطلب؟ دې کې بیا د دغې مفرد تقسیم اول ته اشاره ده چې دا مفرد چې کوم دی په ضابطه کې چې راولو نو عبدالله یزدیم په دغه تشریح کې وایي چې دا مفرد چې کوم دی دا به یا به مستقل بالمفهومیت وي یا به مستقل بالمفهومیت. که مستقل بالمفهومیت وي نو بیا به خاري نه وي، یا به متعلق باحد الازمنه الثلاث وي یا به نه وي. خو په دې کې یو ټکي سیوا کړی هغه کمالي دی چې یا به چې مستقل وي نو بیا به خاري نه وي، یا به په هیئت خپل سره متعلق باحد الازمنه الثلاث وي، نه د هیئت خپل سره د صورت خپل سره. نو که وي په هیئت خپل سره متعلق یو په ازمینه و ثلاثو پورې و نو کلمه شو او کلولو بیا څه شو؟ اسم شو. بیا څه شو؟ اسم شو. دا تقسیم اول ته اشاره کړه. دا بهیئتن کې کمالي ټکی دا دی چې بهیئتن کې بیا د یو څو اعتراضاتو دفعه ده. اولا اعتراض چې الان غدن او امس متعلق باحد ازمنه ثلاث دی. څه مطلب؟ غدن هم د زمانې سره تعلق ساتي، امس هم د زمانې سره تعلق ساتي او
الان هم د زمانه سره تا نو په دې باندې غوسته د تعریف مانع نه شو الان پکې راغی غدن پکې راغی همسې پکې راغی نو موږ د هغې د اعتراض د دغه اعتراض په دفعه کې و چې بې هیئتین ورسره ماتین رحمت ځکه یو ځای کړی هم دی چې هیئت کې فرق دی په خپل هیئت ترکیبیه سره په زمانه دلالت کوي په خپل هیئت ترکیبیه سره چې کوم د ترکیب متعلق د هیئت او صورت دی او الان او غدن او همسې په هغه هیئت سره نه کوي پوهېږو نه پوهېږي داسې ګڼ شمېر اعتراضات نور په صورت د جسقه کې چې هلته هیئت ترکیبي شته خو هلته ماده موضوعه نه ده لفظ محمل دی او دا مفرد کو تقسیم د لفظ دغه دی که نه موضوع دی که نه دا خو د لفظ محمل نه دی که نه د نحو امیر د چا خبره د نحویینو په نسبت باندې چې دې کوم تقسیم شوی د مفرد نو هغه د لفظ مستعمل نه شوی لفظ چې با معنا خو یې که نه چې بې معنا دی نو زمانه پکې د کم ځای نه راځي ټیک شو وغیره بیا د دې په مابین کې د عام مطلق اخص مطلق دغه تقسیمات تقریبا په مرقات کې هم تاسو کړي دي او لیکلي دي اخري خبره به دا وکړم چې کوم ستاسو نه به زه اورم دې کې هم که څه ویلی شي نو وبه وایه راته هغه دا چې دویم تقسیم ته ان اتحد معناه فمع تشخصه وضعا په دې کې دویم تقسیم ته اشاره ده هغه دا چې د مفرد دویم تقسیم کوي څه مطلب چې عقلا عقلي طور په مفرد کې مزید څلور سور جوړیږي څو جوړیږي لکه نمبر 1 صورت تاسو ته ما ویلي چې توحد اللفظ مع توحد المعنى چې لفظ هم یو وي او معنی هم یو وي دویم تقسیم چې کوم دی تکسر اللفظ مع تکسر المعنى دریم چې کوم دی توحد اللفظ مع تکسر المعنى څلورم چې کوم دی تکسر اللفظ مع توحد المعنى په ساده ټکو کې دا چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي دویم دا چې لفظ الفاظ هم ګډ وي معنی هم ګډ وي دویم دا چې لفظ یو وي خو معنی کثیر وي دویم دا چې الفاظ ډېر وي او معنی یو وي دا پکې څلور سور مونږه جوړ کړي زما په خیال چې دا تاسو څلور سور تاسو ما ته ووایو نو ښه وي په دې کې چې کوم ما تشریح کړی چې لفظ به هم یو وي معنا به هم یو وي معنا به خالي نه یا به جزي یا به کلي نو کو جزي هغې ته د علم نسبت کېږي لکه صاحب د مرقات چې ورته جزي حقیقي وي او که چېرې لفظ یو وي او معنا هم یو وي خو هغه معنا جزي نه کلي نو بیا به خالي نه بیا به یا بدلل په ټولو باندې افراد خپلو باندې السویه کې یا اشدیت ازدیت وغیره ذالک کوي اولویت اولیت باندې کوي نو کو متواتی کو تواتو توافق نه دی نو بیا چې کوم دی ته کلی متواتی ویل کېږي او کو نه کو په اشدیت سره کې اولویت اولیت سره کې بیا څه شی دی بیا څه دی مشکک دی وغیره مشترک به څنګه جوړېږي منقول عرفي شرعي به څنګه جوړېږي اصطلاحي به څنګه جوړېږي حقیقت او مجاز ته به څنګه وړي دا ټول تقسیمات دي دا تاسو واورئ و ان کثره پورې ماتن علی رحمت تقسیم اول ته اشاره کړې ده او د و ان کثره نواله تر د اخیره پورې ماتن علی رحمت تقسیم ثالث او ضمنن ور سره تقسیم رابعه ته اشاره کړې ده نو چې لفظ هم یو وي او معنی هم یو وي نو دا به خالی نه وي یا به معنی هم وي نو دا به خالی نه وي یا به جزئی وي او یا به کلی وي نو که چېرته جزئی وي یعنې دا واضح وضع کړی د فاره د یو خاصې معنی نو دا چې کوم دی عالم شو چې په مرقات کې ورته جزئی حقیقي ویلی شوی دی او که چېرته داسې نه کلي نو بیا به خالي نه وي یا به دلالت کوي په خپلو افرادو باندې علی السویه یعنی برابر او یا به دلالت نه کوي په خپلو افرادو باندې علی السویه یعنی دلالت په کوي په اشدیت اولویت او ازدیت باندې که دلالت کو په خپل افراد باندې علی السویه نو کلی متواتی شو او که دلالت نه کو په خپل افراد باندې علی السویه دلالت کو په اولویت ازدیت باندې نو بیا کلی مشکک شو په نس د مناطقو باندې دریم او څلورم قسم دی چې لفظ یو وي او معنی ډېرې وي او څلورم چې لفظ ډېر وي او معنی یو وي نو په دې کې نو دا چې لفظ یو وي او معنی ډېرې وي دا به خالي نه وي یا به دلالت کوي په ابتداء د هر معنی د فار علی حده او یا به دلالت نه او یا به نوي کو چېرې علی حده و نو بیا دې ته کل مشترک ویل کېږي او کو چېرې علی حده د هر معنی د فار ابتداء نو وضع کړی شوی نو بیا کوم معنا او معنا ثانی کې مشهور دی ته بیا منقول ویل کېږي او کو نه په معنا ول کې متروک او نه په معنا ثانی کې مشهور نو بیا په معنا ول کې حقیقت یو په معنا ثانی کې بیا مجازي په دې کې دا منقول چې کوم دی که نه مطیع الله خانه
چې منقول په معنا اوله کې متروک ګرځي او په معنا ثانی کې مشهور ګرځي نو دې ته بیا منقول ویل کېږي. د منقول صاحب د مرقات تفصیلي راوړي یاره په درې قسمه دي، منقول عرفي دي، منقول شرعي دي، منقول او امثله خپلو سره دي. دغه ضابطه بیان کړو. منقول له په اوله معنا کې متروک شوی، په دویمه معنا کې چې کوم دی مشهور وي نو دې ته منقول ویلی کېږي. منقول بیا په درې قسمه دی، یو منقول شرعي دی، بل منقول عرفي دی، بل منقول اصطلاحي دی. منقول شرعي چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي چې هغه شارع چې کوم دی هغه نقل کړی وي، په اعتبار د شرع سره هغه نقل شوی وي. د هغې مثال لکه لفظ د صلات او دا په اصل کې وضع کړی شوی دی، د دې معنا ده تحریک الصلبین، خو په اعتبار د شرع سره دا نقل شو د هغه دې معنی ته چې افعال مخصوصه، په اوقات مخصوصه کې جهات مخصوصه د لپاره د ذات مخصوصه. منقول عرفي دې ته ویل کېږي چې د هغې نقل چې کوم دی په اعتبار د عرف سره شوی وي. نو د هغې مثال چې کوم دی داسې دی چې کلمه چې کوم دی د مثال د هغې مثال لکه لفظ د دابتونه. نو بیا د دې چې کوم دی نقل وشو چې هغه ذواتو ته چې هغه قوایم الاربعه دي چې په څلورو خپو باندې ودرېږي. او بیا چې کوم دی نو منقول اصطلاحي چې هغې ته ویلی کېږي چې د هغې نقل په اعتبار د اصطلاح د یو قوم سره شوی وي یا د اهل العلم سره شوی وي. لکه نحات به موږ واخلو چې کلمه په لغت کې جرح ته ویلی کېږي، خو چې نحاتو دا د جرح نه نقل کړه هغه لفظ اوزع لمعنی مفردن دا دو تقسیم شو په مفرد کې. ها